د UAE اماراتو حکومت یو کم 2.5 قیدیان رها کړي دي د غټ اختر په موقع باندې د UAE چې کوم مختلف سټیټس دي لکه عجمان شو، فجیره شو، ابوظبي، دوبۍ، د دې چې کوم حاکمان دي، حکمرانان دي، هغه د غټ اختر په موقع باندې هغه قیدیان رها کړي دي چې په کومو قیدیانو باندې جرمانه وي او په جرمانو په وجه باندې هغه قید باغی قتل نو هغه قیدیان هغه رها کړي دي. اکثر د UAE حکمرانان د رمضان پراتلو باندې یا د اختر په موقع باندې یا د غټ اختر په موقع باندې اکثر داسې قسم اکشن چې کوم هغه اکشن کې راځي او دغه قیدیان رها کوي. یو قیدی رها کول په خوا تاسو له یاد شي چې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دور کې خلکو به غلامان آزادول د الله پاک رضا کېدو د پاره یو فلکه یو پچا باندې بس عذر وړېدو نو غلبه زموږ خوږ نبی وي دومره قیدیان دومره غلامان آزاد کا نو دا عمغه عرب خلک چې کوم دی هغه عمدغه غلامان چې کوم دی او قسم لا دا مطلب رها کوي. اوس څومره رها شوي دي یو کم 2.5 پورې دغه قیدیان رها کړل شوي دي. د UAE حکومت د دوبۍ حکومت مختلف سټیټس چې کوم دی هغه رها کړي دي. یو دا شور خبره ده چې د 2.5 کسانو کې به کم از کم 12 پاکستانیان هم شامل ویجی. نو دغه پاکستانیان دغه پښتانه دغه کم وطن ته اختر ته به واپس راځي نو ډیر ښه کار شو چونکه دای لبیا نه دی پکار چې په بل وطن کې لکه په مسافرۍ کې داسې قسم کرایم کې یا جرم کې انوالو کیږي چې په دای غټه جرمانه ولګیو. خیر پاغه باندې مون خبر نه کو ډیټیل سره په خبره کو جی UAE حکومت دغه اختر په موقع باندې یو کم 2.5 قیدیان رها کړل دي. د UAE صدر 903 په قیدیان رها کړل دي. صدر چې کم دی پریزیدنت صاحب چې کم دی د UAE هغه 903 په اغزان لري رها کړل دي. دوبۍ شیخ محمد چې کم دی هغه 915 قیدیان رها کړل دي. د شارجه حاکم شیخ سلطان 439 مطلب یو کم 440 چې کم قیدیان دي هغه د شارجه حاکم شیخ سلطان چې کم دی هغه رها کړی دي. د فجیره ولا یا فجیره ولا د پښتانه وي د فجیره شیخ حماد یوسل 12 قیدیان رها کړی دي. دا هغه قیدیانو په چا باندې چې غټه جرمانه وي او د جرمانو په وجه باندې دای پکې دونو کیو د کې بداسي قیدیان هم چې هغه کرایمز کې وړو کرایمز کې ملوث وړو جرمونه هغه کړي وو پاغه باندې قید خاتل نو پکې هم وي. ډیر داسې وی چې هغه منشیاتو کې گیر شي وي، ډیر داسې وی چې سمګلینګ کې گیر شي وي، ډیر داسې وی چې پاغه باندې غټ مطلب جرمونه نو پکې نه دي شامل. دا واړه کرایمز چې چا کړي وي نو هغه اختر ته رها کړي دي. اختر ته هغه واپس هم پاکستان ته راځي دي کې اوس د حکومت خو خره چې بلیک لیست کوي او کنه صرف ډیپورت کوي شپږو میاشتو ته کینسل یا یو کال لپاره پابندي لګي یا پښپګو کالو لپاره پابندي لګي یا په لایف ټایم بین لګي یا لایف ټایم بلیک لیست وتاړي. دا د UAE حکومت خو خره خو فلحال UAE حکومت دی حواله سره سندي ویلي صرف دا یو فګر په سوشل میډیا باندې شیر کړو چې ټوټل 2.5 قیدیان چې کوم هغه د UAE مختلف سټیټس نه حاکمانو رها کړی دي.